الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى دنیا او د آخرت کامیابی خپل دین اسلام کې خدا څوک په دین چلیږي الله سبحانه وتعالى به دا سره دنیا کې کامیابی او د مرګ نه پاتې څومره مراحل روان دي الله سبحانه وتعالى به دا سره کامیابی. ځکه دنیا را ژوند یو مختصر ده، اصل ژوند چې دی هغه د مرګ نه پس شروع کېدونکی دی. ځکه د قیامت یو ورځ چې دی هغه 50,000 کاله ورځ د هغې لپاره چې دی موږ او تاسو تیاری وو. زموږ دلته راتګ دا زموږ خپل کور او داسې نه ده چې ما ډېر سوچ وکړو، نورو پارټو والا کسان هم راغلي وو، نو هغو ما ته وایي چې ته زموږ سره شمولیت وکړه 2-3. لیکن ما چې سوچ وکړو نو ما خپل هار ومنو چې حقیقت دا و چې ښکلې خاندلې ماله چې کم عزت را کړی او کم دغه یې کړی، خو د هغې باوجود زه څه کسانو په دوکه کې وغورځولم. نو دغه کسان چې کم دي نو دا چې دي نه په عمران خان مین دي نه په دې قوم مین دي، بلکې خپل ذاتي مفاداتو راغستې دي. څه چې دي هغه پکې سمګلران دي، څه پکې چې دی شرابیان یو ځای شي دي، څه پکې چې دی هغه مقصد دا دی چې څوک میکاپونه کوي، څوک څه کوي څه کوي. نو اصل کې بنیادي دا زمونږ خپل ځای و، مونږ دوباره خپل رالو. مونږ بغیر ځینې کسانو چې تا به شرط لګولی او دا لګولی، مونږ دلته ورورولي راغلي. ځینې خلکو یې ګټي بیلي ما دا د الله کار دی، که بیلي او که ګټي د هغې سره ما هېڅ کار نشته. مونږ دلته راغلي ورورولۍ له، او انشاءالله زمونږ سره چې دی د لالکو وکیل او د ده سره مقصد دا دی چې ډېر کسان نور هم خو په دې وخت کې مونږ بیا وایو چې دا ټیم لږ دی، نو هغو له ګاړو ماړو دغه انتظامات مونږ ونه کړو. نو د لالکو خلک په دې کې شتي انشاءالله د هغو ډېرې کورنۍ چې دي هغه به انشاءالله شاملېږي، هغه به په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټي یونین کې شمولیت کوي انشاءالله. دغه شان د صخرې کسان په دې کې موجود دي، په دې کې چې د آرمۍ کسان موجود دي، په دې کې د کالاکوټ کسان موجود دي، په دې کې د جلالې باغډیرۍ کسان پکې موجود دي، د شاړي پکې شتي او د برې درشخېلې پکې شتي، د بېدرې پکې شتي، د مټې کسان د دې طرف پکې د هر ځای نماینده دي. نو دا چې دی 80 خاندان دي انشاءالله. نو دا مونږ چې دی د ښکلي خان سره ولاړ یو او ښکلي خان چې دی هغه یو عزتمند سړی دی، دې پټکي له عزت ورکړلی. نو الله پاک ولا پټکۍ نشان هم ورکړو، ځکه چې دوی عزت کوو، احترام یې کوو، په پټکي والا دو مخکې کوو. الله سبحانه وتعالی دوه مینې ته وکتو نو د پټکي نشان چې دی دو ته میلاو شو. نو انشاءالله دغه پټکی چې دی دا سنت نبوي دی، حدیث کې راځي علیکم بالامائم فانه سماء الملائکه، په تاسو ټولو پټکی لازم وایي دا د فرشتو نشان دی. الامامة تیجان العرب، وایي دا د عربو تاج، الامامة تیجان الانبیاء، د ټولو انبیاو تاج دی. جمعه په ورځ چې څوک پټکی وایي جمعه کې دن پکلے باندھنے والے کے لیے فرشتے راستے میں مصافحه کرتے. نو ماشاءالله زموږ نشان چې ډېر ښکلی دی. انشاءالله دا پټکی چې دی دا به کامیابو او انشاءالله محمود خان الله سبحانه وتعالی هغه چې دی د ناظم نه الله پاک وزیر کو، د وزیر چې دی الله سبحانه وتعالی وزیر اعلی کو، او انشاءالله الله سبحانه وتعالی زموږ امید دی اوس به انشاءالله محمود خان وزیر اعظم کوي. څومره ملګري چې دی د ټولو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی زما سره چې دی رالو او ښکلی خان یو عزتمند سړی دی، د هغه سره موږ په قافله کې شامل شو انشاءالله.